أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث دے چے الدنیا جیفت و طالبها کلاب. دنیا مردار دا او فدنیا فس منڈے وہن کی داس فدی. د دنیا مثال دا اڈو کی دے دسپو فی خڑاوا دا. یووی د دنیا اختیار مالا راکا بلوی مال راکا بلوی مال راکا. یووی ما د اسلام آباد کرسی تفرید وی بلوی ما ور فرید وی او بلوی ما ور فرید وی. یو ځلی دی دنیا ځان خسته کړی و د یوې خسته جینۍ په شکل کې یو زمیدار لراله. زمیدار ته وی چې زما سره نکاح کوي. زمیدار بابا ویلې آو. زمیدار ته وی راځه چې د جماعت محلی امام لاړ شو چې په منګ نکاح وتړي. مولا لا چې مولا لرال مولا چې دا ښځه وکتله مولا زمیدار ته وی چې ورکشه زه امام یم مولا یم دا زما حق کې زه په نکاح والم. د زمیدار او د مولا جګړه شو په ښځه. دواړو وی راځه چې قاضي له فیصله یوسو. زمیدار او مولا قاضي له لاړ. قاضي صاحب چې ښځه ولیدله مولا ته وی تم کښېنه مسجد کې او زمیدار ته وی زه چېرته په ټکي ګوړ کا. ویل دا به زه په نکاح لمه. یو خدایه یو نشو دریش لانجه لانجه نو فیصله د بادشاه وزیر له لاړه. وزیر چې دا جنۍ ولیدله نو وزیر هم په دغه مرض کې اخته شو. وزیر د درې واړو ته وی تاسو کښېنئ زه به په نکاح لمه. ورځې تېرېدې بادشاه وزیر ته وویل چې وزیره دا ډېرې ورځې کېږي چې سم صحیح په ایماندارۍ کار نه کوې دا څه چل دی؟ هغه وی بادشاه سلامت په دغه مرض مبتلا یم. بادشاه وی دا څنګه ښځه ده تی په ما ووینه چې بادشاه ولیدله ویل تاسو څلور واړه په قلار کښېني دا به زه بادشاه یم زه به په نکاح والم. بادشاه یم په مرض اخته کړ. دی دنیا فیصله وکړه دی جینۍ چې زه داسې به وکړو زه به منډه وهم او تاسو دا څلور واړه ما پسې شاته را منډه وهئ. زمیندار
مولا قاضی وزیر او بادشاہ پنځه کسه د چې چا راونیولم او څوک تیز نو زه به د هغه یم دنیا منډه کړې او دې پنځه واړو ورپسې منډه کړې ښځه منډه وهي د پنځه واړه پسې ور منډه وهي یو کنده راله مخې له دنیا ته آغاړې پورې وتل او دا پنځه واړه هغه کندې ته ور وغورځېدل دنیا وې بس زما مقصد همدا و ما پسې چې څوک را منډې وهي زه دې ګړنګ ته را رسوم او بیا تې زه په مخه ځم ملام دنیا پسې منډه وهي په کرسۍ جګړه ده ومیم دنیا پسې منډه وهي په کرسۍ او په بادشاهۍ باندې جګړه ده هر سړی ځان ذلیل کړی دی د حلال او د حرام او د جایز او د ناجایز تمیز د دنیا د عزت او د کرسۍ د فاره شاته غورځولی دی الله رب العالمین فرمائی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اے اللہ رب العالمین تباشا د بادشاہانوئی اے اللہ تباشا د بادشاہانوئی ورکے بادشاہی چالا چیو غواړي او اخلی تباشاہی د چانا چیو غواړي عزت ورکے چالا چیو غواړي او ذلت ورکے چالا چیو غواړي بسای د الله لاس کې ده ځان دې ټولې دنیا باسای بسې ذلیله کړی دی وروره کله د ښځو سره په کرسۍ ناست کله د ښځو سره په جلسه کې ناست کله یو ناروا او کله بله ناروا خپل عزت او خپل احترام د دنیا او د کرسۍ د فاره فعمال کم هغه مبارک فټکې چې د ملا په سر باندې ایښی دی هغه یې خرڅ که او هغه فټکې یې سپک که قرآن کریم یې د خپو د لاندې که مدارس د دنیا د ګټلو د فاره اعلی کار وګرځول طلباء کرام د دنیا د فاره استعمال علما بدین خلقو لا ناجائز خلقو لا د الله دشمنانو د فاره د الله رب العالمین دشمنانو له د دنیا د حصول د فاره لاس ور کړی دی د اوټو د نوٹ د فارا د دین فلاره کې لوی رکاوټ واقع شوی دی صرف او صرف د کرسۍ په غرض او مقصد باندې محترم دا دنیا یو نشه ده دا چې د چا سر ته ختلې د نو بیا د هغه نه د عزت او د حیا ګنډې وتلی دی بیا پکې رشتې ختمې شوي دي بیا پکې غریب او مسکین ورک شوی دی بیا مدرسه او جماعت ختم شوی دی بد الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم عزت په مال کړی دی د مور د فلار فرق ختمه رونو ډیر زیاته بیکاره بیماری او ناکاره بیماری دا د دنیا لالچ د دنیا لالچ علماء کرام الله رب العالمین بهترین مقام ور کړو هغه مقام باندې صبر ونکا خپل کار ته کار ونوایا د دنیا فنسه کې بس کم ځای ته ورسېدل مولا سره نن څومره ذلیل شنن سبا هر سړی را پاسو څوک مولا ته یو نو ملي څوک بل انو مر باندې د مولیانو ده بارال رونو گند سجدہ د دنیا میں نہ محبت دے ورخا بیکار او ناکار سے
پیغمبر علیہ السلام فرمائے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، اے خلق د دنیا میں نہ د تمام گناہوں سر دے، د تمام خطایانو سر دے، د ہر خبر سر دے. کد دنیا میں نہ نوے نن بچا فعلماء فسن غفلے، نن بے فموحدین فسن غفلے، نن بے د شہرت کرئی او د شہرت کچ کول فلاسو کے نوے راغستے. کد دنیا میں نہ نوے نو د دو دری رفو د گٹلو د پارا بخل کو فیس بک باندے گڑی وڈی نوحلے، قرآن او د پیغمبر او د جنت گستاخیانی بن کے دلے. اصل ٹول خبرات د دنیا میں ندا، د ہری گناہ شات د دنیا میں ندا. کہ غلط کاروبار دے، کہ سود چلی گی، کہ ڈنگ ٹکور دے، کہ حرام خوڑلے کی گی، کہ زناو نہ کی گی، کہ د مدارسو نہ خلقو حبیب بینکو نہ جوڑ کری دی. بس کہ ہر برا بلا کی گی نو دائے وجہ ٹھولا د دنیا میں نہ محبت دے، د ټولو خبرو شاته د دنیا میں نہ دا. نو اللہ رب العالمین دی زمانگ دلون د دنیا میں نو بس. پیغمبر علیہ السلام فرمائی من اتاہ اللہ الایمان وعلمہ القرآن ثم شکل فاقت كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقى، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شاعت چی اللہ رب العالمین اسلام و ایمان ور نصیب کا، دال لوی دولت ورکا، او اللہ رب العالمین و تا علم دو قرآن و دو سنت خدا علم ورکا، لوی منصب ورکا، سپین جامع و تواغندلا، د پیغمبرانو نسبت و توشا، بیا دخل کو تخبل غریبی کارکا والا، چی مالا اٹو نرا کئی، مالا وزارت و صدارت را کئی، ما کرسی تفریدئی، زما ڈالا کی شریک شئی، او حلال و حرامی تمیز نکولا، او د تعویذونو کفنی، د تعویذونو دکانو نے کولا وحل. نو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقا، اللہ رب العالمین بدا غریبی د دوار سترگو ترمنزو تڑی د تر قیامت دور دی فوری دے بد دغ ذلت نخلاص نشی. عزت سکے دے